مننه سپیکر صاحب. جی نثار خان زه د پوینټ اف آرډر په حواله باندې صرف دلته یو څو مسایل تاسو ته مخې ته ږدم او یو دا معذرت سره وایم چې کله زمونږ ورور دا خبره اکثر کوي چې کله زمونږ نمبر راشي نو موږ ته ویلی شي چې دلته په پوینټ اف آرډر 2 منټه خبره ده خو چې کله تقریرونه کېږي 15 منټه اگر چې زمونږ ایکس فاټه د مسایلو نه دی مسایلستان دی په کار دا ده چې 83 کاله پس موږ په دې پښتونخوا کې راغلي یو باید چې موږ ته ډېره موقره کړی شي چې زموږ مسایل دلته ډسکس کړی شي. زه د مومندو کې 2 ډیګري کالج دي اوس چې دی د 10 میټرک ریزلټ وتلی دی او زمونږ سټوډنټس چې دی موږ سره به ویلې کېدل چې ستاسو به کوټه ډبل کېږي زموږ هلته سیټونه دومره کم دي چې زموږ سټوډنټس بغیر د تعلیم نه پاتې کېږي کالج کې داخله نه میلاویږي. زما ریکویسټ دی چې دغه سیټونه موږ ته ډبل کړی شي چې زموږ سټوډنټس پاتې نه شي. بله دویم هغه ده چې په باودین زکریا یونیورسټي ملتان کې موږ سره به حکومت دا دعوې کولې او بلکې دا په ریکارډ ده چې تاسو زموږ د ایجوکیشن کوټه ډبل کړې ده چې کله هم زموږ کوټه ډبل کړې ده نو دغه زکریا یونیورسټي چې ده هغې زموږ 300 سیټونه کم کړل او 1.5 سیټونه اوپن کړل او موږ ته 1.5 سیټونه پرېښودل. لہذا زما خواست دی تاسو ته چې تاسو مهرباني وکړئ زموږ هغه 300 سیټونه واپس موږ ته په زکریا یونیورسټي کې ملتان کې بحال کړئ. بله خبره درېیمه دا ده چې کومه خبره د جوماتونو د سولرایزیشن وشوه موږ ته د سیم هاوس نه دغه راغلل چې تاسو موږ ته 15 جوماتونه راکئ. موږ 15 جوماتونه ورکړل. کله چې زه هغلته افس ته لاړم پیډو ته تپوس مو وکړو نو هغوی ویل چې د سیم هاوس نه بل هغه راغلی دی او دغه اسلام دغه جومات هم موږ نه متنازع کړو هغه مخصوص خلکو ته ورکړو. هغه ځای باندې ولګېدل چې په هغې کې یو ګز خاورې پرتې دي هغې کې د جمعې لمونځ نه کېږي هغلته چې دی نو هغه سولرایزیشن هلته منصوبې وشوې. بیا په هغه ورځ ما دلته په دې اسمبلی کې د منرل په حواله باندې خبره وکړه. زما د یو ګاډي نه 1400 روپۍ زیات ټیکس رایلټي اخیستی شي. هغه ورځ زما عوام راووتل هلته او هغوی روډ بلاک احتجاج وکړو په دې 1400 روپو د هغوی خلاف FIR کټ شوې او هغه ټیکهدار ته هېڅ ونه ویلی شو ځکه چې هغه باندې د ډېرو غټو خلکو لاس دی. ډېره مننه. تھینک یو.